دا ملګری تپوس کوي چې یو کس نه روجي قضا شوي وي یا هغه روجي خوړلی وي او هغه کفاره ورکوي، نو 2 کیلو غنم دي د یوې روجې. انو د دې کم ریټ به لګوي چې څه ټایم دنه روجي قضا شوي یا خوړلی وي، د هغې زمانې د غنمو قیمت به لګوي او که د موجوده وخت د غنمو قیمت به لګوي. نو د جواب نه مخکې یوه خبره به طور تمهید ذهن کې کیږدئ چې کله د یو انسان نه د عذر په وجه باندې روجي قضا شي، نو په هغه باندې اصولی طور روجي نیسل ضروری دي. که چېرې هغه روجي نیسلی شي او هغه د روجو فدیه ورکول غواړي، نو دا جایز نه ده. که هغه فدیه ورکړه، نو دغه فدیه به نه، دا به صدقه او روجي د هغه په سر باندې پرتی دي. دویمه خبره دا ده، که چېرې یو کس روجي خوړلی وي، نو تاسو اووی چې د هغه د کفارې 2 کیلو غنم دي، نو د کفاره د روجي هغه 2 میاشتې روجي نیسل دي. که چېرې یو سړی روجه شروع کړی وي او په قصد باندې روجه ماته کړی وي بغیر د څه عذر نه او بغیر د هیرې نه، نو د دغې کس کفاره دا ده چې دی به 2 میاشتې لګاتار مسلسل روجي نیسي. کفاره جدا سیز دی او فدیه دا جدا سیز دی. اوس راځو ستاسو جواب له. نو که چېرې یو سړی هغه روجي خوړلی وي د عذر په وجه باندې او هغه اوس د هغې روجو قضا نشي کولی او بیماری د وجې نه یا د بوډھاپې د وجې نه او آینده زمانه کې هم دته د صحت امید نشته، نو دی فدیه ورکولی شي. فدیه 2 کیلو غنم دا د یوې روجي دي، نو دی به غنم ورکوي یا به د غنمو قیمت ورکوي. که غنم ورکوي اشکال نشته، او که قیمت ورکوي نو د موجوده وخت د غنمو قیمت به لګوي، موجوده قیمت به لګوي. خو دې کې دا یاد ساتل پکار دي، که دې کس د روجو فدیه ورکړه او بیا الله تعالی دله صحت ورکو او دې د روجي نیسلو باندې قادر شو، نو دې به دوباره روجي نیسي او دغه فدیه د روجو دا به صدقې ته خود به خود واړېږي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه د درود شریف ذکر کوو، نو درود شریف خو اسی منګه وایو، نو چې کوم یو درود شریف د ټولو نه افضل وي، نو د هغې منګه ته نشاندهي وکړي. نو جواب دا دی چې کوم یو درود شریف تاسو وایي چې د هغې معنا صحیح وي، نو هغه جایز دی. البته د ټولو نه افضل درود شریف هغه درود شریف دی چې کوم منګه او تاسو په مونځ کې وایو. دې ته درود ابراهیمي وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو دا درود شریف د ټولو نه افضل دی. نو که دا ویل شي نو دا ډیره خبره ده، او که دین علاوه هم وایي تاسو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، نو دا هم صحیح دی. خو په درودونو کې د ټولو نه افضل درود شریف هغه درود ابراهیمی یعنی د موږ والا درود شریف دی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه دوبای کې یو او منګه جمع سره چې کله موږ کوو، نو منګه خو اقامت پوره کوو، کلمات 2 پیری وایو، اشهد ان لا اله الا الله 2 پیری، اشهد ان محمد رسول الله 2 پیری. خو یو ملګری دی نو هغه د اقامت کلمات یو پیروي، البته قد قامت الصلاه 2 پیری وي. نو دغه اقامت صحیح دی او که صحیح نه دی؟ نو جواب دا دی چې زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب مطابق د کلمات اذان دا 2 پیری ویل دي. امام شافعی رحمت الله علیه د مذهب مطابق کلمات والا اذان د اقامت والا کلمات هغه یو پیری ویل دي. نو بهتره خدا ده چې 2 پیری ویل شي. نو تاسو اقامت په خپل باندې کوي چې د دې خبرې کوشش کوي چې اقامت تاسو کوي. خو که چېرې هغه کس اقامت وکي او یو پیره کلمات وي، نو په دې سره مسکیږي، په موږ باندې څه اثر نه غورځي. البته بهتره ده چې 2 پیری ویل شي. نو که تاسو د اقامت کوشش کوي، نو دا به ډیره زیاته خبره وي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د وړو بولو د ټیسټ د پاره واړه بول په یو بوتل کې واچول او هغه ټیسټ لروانو، نو هغه بوتل جیب کې پروتو او د خیال نو د موس کړي دی بلکې امامتي ور کړي دا. دغه بوتل کې واړه بولو هغه د په جیب کې پروتو، په دې حالت کې د امامتي ور کړي دا، نو د دې موس حکم دی.
نو جواب داده کله چې واړه بول د خپل محل نه او د خپل ځای نه راوځي او بیا هغه په یو بوتل وغیره کې محفوظ کړی شي د ټیسټ لپاره نو دا پلیت دی. نو دا چې کله جیب کې وي نو که هغه بوتل ډک وي او که ډک نه وي نو دی پلیتای سره مز نه کیږي. که یوازې سړی مز کوي د هغه هم مز نه کیږي او چې کم کس امامتي ورکړی دا نو د هغه مونځ هم نه دی شوی، د مقتدیانو مونځ هم نه دی شوی، نو خپل مونځ دومره وګرځئ او مقتدیانو ته به هم اعلان کوي چې دغه مونځ هغه پسې چا کړی وي نو هغه د خپل مونځ دوباره راوګرځئ. بالکل جی دا ښکلې خبره ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام علی رضی الله عنه ته فرمایل چې اے علی که الله تعالی ستا په وجه باندې یو کس ته هدایت نصیب کی نو دا ستا دپاره د سلو سرو اوښانو نه ډیر بهتر دی. نو الله تعالی زمونږ په وجه باندې یو کس ته هدایت نصیب کی، اسلام نصیب کی، دا ډیر لوی غنیمت والا خبره ده. خو که تاسو ورسره خبره کوئ یا ستاسو بل دوست ورسره خبره کوي نو هغې ته ووایئ چې یو قریبي مستند عالم سره خپل ځان مسلسل رابطه کې ساتي. هر یو خبره د علما کرامو په نگرانی کې کوي چې هسې نه د دین په ځای باندې بېدیني را نشي. د وړو وړو خبرو هم خپل علما کرامو سره هغه شیر کوي چې هغه ستاسو رهنمایي کوي. نو دا کار به ان شاء الله تعالی په حکمت سره او په دین والا طریقې سره مخکې بوتلو کې به هغه ستاسو ډېر معاونت کوي. نو علماو سره ځان اټیچ ساتئ او هغه سره د خپلو خبرو مشاورت خامخا کوئ، نو په هغه طریقه باندې معامله مخکې بوځئ. چې دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ پنجاب کې دکان دی، مونږ سره خوا کې د یو شیعه دکان دی، خو لیکن هغه صحابو پسې بد رد نه وي. هغه وایي چې زه ټول صحابه منم، نو هغه مونږ سره خوراک کوي یا مونږ هغه سره خوراک کوو، نو دا جایز دی او که ناجایز دی؟ نو جواب دا دی چې لومبنۍ خبره دا ده چې د شیعهګانو په مذهب کې یو بنیادي څیز دی چې دی هغې ته تقیه وایي. د تقیې مطلب دا دی چې دی خپل عقاید پټ ساتي. د دې عقیدې چې پړه کې څه وي نو نورو خلقو ته موږ او تاسو مسلمانانو ته د هغې نه برخلاف اظهار کوي. نو د دې په دې خبره باندې اعتماد نه دي ساتل پکار. دویمه خبره دا ده چې چېرې یو شیعه وي او هغه بنده سره ملګری وي، په دکان کې ګاونډي وي یا داسې نوکرای کې ملګری وي، نو هغه سره په یو ځای خوراک سکاک کې څه حرج نشته، خو لیکن د یو خبرې دوه خیال ساتل پکار دي. لومبنۍ خبره ده چې د هغه چې د کور نه کم سامان راړي پوښ شوی نو د هغې د خوراک نه احتراز پکار دی، هغه نه دی خوړل پکار، ځکه چې د مضبوطو ذرایو نه علماو ته دا خبره معلومه شوې ده چې د مسلمانانو لکم خوراک پخی منګ او تاسو له پاغې کې ګندګي اچي. او دویمه خبره دا ده چې خوراک سکاکو که د هوټل نه راوغوښتی شي یا تاسو خپل راوړئ هغې ځان سره کینئ یا هغې د هوټل نه راوغواړي ستاسو روبرو او هغه تاسو ورسره کینئ، نو په دې کې څه حرج نشته. خو لیکن د دویمې خبرې دا خیال ساتل پکار دي چې دې سره ډیر زیات میل ملاپ او ناسته پاسته دا مناسب نه ده، دا جایز نه ده. هسې نه چې بیا دا د نورو خبرو ذریعه جوړه نشي، د نورو خلقو د پاره د فتنې یو ذریعه جوړه نشي او خدای مکه غیر مخصوص طریقې سره هغه زمونږ د مسلمانانو رونو په عقایدو باندې په نظریاتو باندې اثر انداز نشي. نو د روټین معمولی شانت تعلق ساتلو کې څه حرج نشته، لیکن دلی لگاو او د زړه والا محبت او ډیر تعلق ساتلو نه ځان ساتل پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې کله مونځ قضا کیږي او خپل جماعت نوي د شیعهګانو امام باړه وي ان په هغې کې مونځ کیدی شي او که نشي کیدی. نو د دې جواب مخکې تاسو ته ما درکړی ومو چې په امام باړه کې مونځ کول نه دي پکار، چېرته بهر میدان کې یا د روډ په غاړه باندې د مونځ کولو کوشش وکئ، امام باړه کې مونځ نه دی پکار. چې دا ملګری تپوس کوي چې کله یو سړی په سفر باندې لاړ شي نو په لاره کې سنت به کوي او که نه به کوي، او چې کله چې کوم ځای ته ځي هلته ورسي نو بیا به
الته کې هغه سنت کوي او که نه کوي. نو جواب دا دی چې په سفر کې د سنت او اهتمام هغه رنګ پکار دی چې څنګه بنده په خپل کور کلی کې په موس کې د سنت او اهتمام کوي. البته سفر کې چونکې مشقت سیوا دی نو که چرې تلوار وي یا په ملګرو باندې تلوار وي یا نور څه ایمرجنسي وغیره وي نو بیا هغه ټیم د پرېښودو گنجایش دی. لیکن که دغه قسمه صورتحال نه وي نو د پرېښودو کوشش نه دی پکار بلکې د سنتو اهتمام پکار دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې یو ټینکی وه هغې ته چرمخکی پرېوتې وه او مړه شوې وه نو کسانو په هغې باندې اودسونه کړي دي منځونه یې کړي دي بیا وروستو هغې ته پته ولګېده نو بیا خو هغې چرمخکی لرې کړه ټینکی صفا کړه خو د دغې منځونو حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې احتیاط په دې کې دی چې د دغې منځونو اعاده وکړی شي ځکه چرمخکی باره کې علما کرام دوه رایې ساتي. یو رایه دا چې دې سره اوبه پلیتېږي دویمه رایه دا چې دې سره اوبه نه پلیتېږي. نو احتیاط په دې کې دی چې دغه د یوې ورځې که چېرې چرمخکی صرف مړه شوي وي نو د یو ورځ او د یو شپې منځونه دې راوګرځئ او که چرمخکی چوېدلي وي او پټاو شوي وي نو بیا د 3 ورځو او 3 شپو منځونه احتیاطاً راوګرځئ. جی دا ملګری تپوس کوي چې ګڼ ملګري دي او هغوی په نمبر باندې پروګرام کوي په هغې کې د یو ملګري نمبر راغی خو د هغه کمایي حرامه ده نو د نورو ملګرو دپاره د هغه خوراک خوړل دا جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې کله د یو کس کمایي مکمل طور حرامه وي او په هغې کې د حلالو آمیزش نه وي خدای مکه نو د داسې کس خوراک خوړل دا جایز نه دي. او که چېرې په هغې کې د حلالو آمیزش وي حلال وي د هغه کمایۍ کې او حرام وي نو بیا د ضرورت په وخت باندې د حلالو کمایۍ نیت کول او د هغه د خوراک خوړلو گنجایش دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ځمکه ده او د هغې ځمکې د لارې په غاړه او د هغې نه شاته د نورو خلکو ځمکې دي نو دا د د شاته چې کومه ځمکه ده نو هغې مالک ده ته وایي چې زما د ځمکې لار نشته ته ما له لار راکه یو مرله ځمکه مال راکه نو زه ستا کور کې ستا کور سره پیوست چې زما کومه ځمکه ده نو تاله به زه دې کې 2 مرلې ځمکه درکم. دی دا تپوس کوي چې دا خو ډایرکټ په ډایرکټ ځمکه د ځمکې بدله کې روانه ده نو د یوې مرلې په بدله کې 2 مرلې ورکول یا اغستل دا جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې دا سودا دا جایز ده که دی یو مرله ورکوي او هغه ورله 2 ورکوي نو دا جایز ده. دې کې د دواړو رضامندي ضروري ده خو چې بس په رضامندۍ باندې دی په کومه طریقه باندې رضامند شو که بعض اوقات د فرنډ ځمکه ډېره زیاته خوږوي نو بیا که دی د یو او د 2 د یوې مرلې په بدله کې 2 مرلې اخلي که د یوې په بدله کې 3 علي وغیره وغیره خو چې فریقین رضامند وي. باقی دا تاسو چې کومه ذهن ته سوال راځي نو غالبا د دې سوال مطلب دا دی چې د یوې مرلې بدله کې 2 مرلې ځمکه اغستل دا په سود کې راځي نو دا غالبا زما ذهن چې سوره اخلي نو دا مطلب ستاسو دی. نو که دا مطلب وي نو د دې جواب دا دی چې کله 2 څیزونه یو شانتي وي او د یو بل په مقابله کې راځي نو حدیث کې هغې دپاره مساوات او برابرۍ شرط دی خو لیکن هغه څیزونه دي چې کوم وزن والوي یا کوم څیزونه پیمانه کیږي د دې نه علاوه د وزن او د پیمانې د څیزونو نه علاوه چې کوم څیزونه دي که هغې کې 2 څیزونه یو بل ته مخامخ راځي او یو کم وي بل زیات وي نو په هغې کې د سود والا معامله نه چلیږي. ځمکه چونکې نه وزن والا څیز دی نه پیمانې والا څیز دی نو دا که د یو طرف نه زیات دی د بل طرف نه کمی نو په دې کې څه حرج نشته دا جایز دی. بل د ځمکې د خوږوالي او د تریخوالي د لارې په غاړه کېدو د لارې نه لرې کېدو د کم قیمت او د سیوا قیمت والا مسله ده نو ځکه د دې تبادله د لږې ځمکې په بدله کې ډېر اغستل دا جایز دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې موږ دوبۍ کې په ډیوټۍ باندې یو نو کله ناکله د ماسپښین مونځ ودرېږي
موږ ته د سنتو ټیم نه وي نو موږ وایو که د فرضو کې شریکیږو نو سنت بیا پاتې کیږي او که موږ وایو چې دا موږ پوره کوو بیا وروسته یې ځان له یوازې وکړو نو کله ناکله داسې وموشي چې زموږ نه هغه موږ هم پاتې شي نو په داسې وخت کې موږ له څه کول پکار دي نو جواب دا دی چې د سنتو د اهتمام پوره کوشش دا په هر یو مسلمان باندې لازمی دی د دنیا کار د دنیا روزگار دا په خپل ځای باندې ضروری او د اهمیت سیز دی خو لیکن موږ د دینه زیات اهمیت والا سیز دی نو تاسو برپور کوشش وکئ چې تاسو د سنتو دا ټیم په دې کې راوباسئ په دې سنتو سره د موږ هغه کمی هغه الله تعالی معاف کوي نو د سنتو د اهتمام کوشش کوئ که چېرې تاسو پوهیږئ چې موږ ته صرف د فرض ټیم میلاویږي ان تاسو جمع سره فرض وکئ سنت بیا خیر د لږ لیټ وکئ خو پرېږدئ یې ما نو د دې کوشش کوئ چې سنت هر طریقه چې وي نو سنت ادا کولو کوشش کوئ دا ملګری تپوس کوي چې منګه د سحر مونځ لراشو نو جمع ولاړی نو په دغه وخت کې منګه سنت کولې شو او که نه شو کولې ځکه چې که دغه ټیم موږ نه سنت پاتې شي نو بیا د اشراقو نه پس موږ ډیوټی لځو نو بیا د هغې قضا هم نشي کېدی نو جواب دا دی که چېرې دغه عذر نه وي هم نو که سړی د سحر مونځ لراشي جمع ولاړه وي او دته دا یقین و چې زه که سنت کوم نو امام جمع لاندې کولی شم په لومبي رکعت کې یا په دویم رکعت کې یا په آخري قاعده کې زه امام لاندې کولی شم هر ځای چې وي د سلام نه مخکې نو دې کس له سنت کول ضروري دي د اول سنتو کې بیا د امام سره مونځ کې شریک شي او که چېرې دته دا یقین و چې زه که سنت کوم انو بیا به رانه جمع تلي وي انو بیا د دې سنت پرېږدي او جمع کې دې شریک شي او بیا د دې سنتو قضا ضروری نه ده البته که څوک کول غواړي من بیا د اشراقو نه پس کولی شي او که چا سنتو قضا ونه کړه نو څه مسله پې نشته جي دا ملګری تپوس کوي چې د سوره ملک د ماسخوتن چې کوم فضایل راغلي دي نو د دې د ویلو صحیح ټیم کم یو دی نو جواب دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با په خپل باندې د ماخام او د ماسخوتن په میس کې د سوره الف لام میم سجدي او د سوره ملک د ویلو اهتمام کو نو بهتر ټیم دا دی څنګه چې تاسو سوال کې د سوره ملک ذکر کړی دی نو سره سوره الف لام میم سجده وایي دا بهشکه د عذاب قبر نه د نجات د پاره یو ډیر لوی عمل دی که چېرته د عذر د وجنه ماخام او د ماسخوتن په میس کې سوره ملک او سوره الف لام میم سجده اونو ویلې شو نو بیا د ماسخوتن نفس ویلې شي دا ملګری تپوس کوي چې د سحر د مونځ نه پس تر اشراقو پورې د ناستې باره کې چې کوم فضایل راغلي دي احادیثو کې نو آیا د دې دپاره دا ضروري ده چې بنده به د سحر د مونځ نه پس په خپل ځای ناست وي قرآن پاک دپاره پاسېدی شي او که نشي پاسېدی دغه رنګې په دې ناسته کې دی به صرف تلاوت کوي که ذکر به کوي که دعاګانې کوي که څه به کوي نو جواب دا دی چې بهتر صورت د ټولو نه دا دی که د اراده تلاوت قرآن پاک ته وي نو دی د مونځ نه مخکې ځان د قرآن پاک نږدې کیږي خو که چېرې داسې ونه شو نو د قرآن پاک دپاره پاسېدل په دې کې څه حرج نشته بلکې د حدیث مقصد دا دی چې د دغه ټیم په ذکر په تلاوت په تسبیحاتو باندې د راګیرولو اهتمام وکړی شي نو که څوک د قرآن پاک راغستو دپاره پاسي نو په دې کې څه حرج نشته په شرط د دې چې بل څه دپاره نی پاسېدلی د دې نه علاوه که دی تلاوت کوي که ذکر کوي که تسبیحات کوي دا ټول په دې کې جایز دي دا ملګری تپوس کوي چې یو ماشومه پیدا شوې وه او پیدایشي هغه وفات وه یعنی مړه پیدا شوې وه بیا چې کله هغه خښوله نو هغې له یو کنج وکنسته او هغې کې له حد یا بل څه نو بس دغه شانتې پې خارې واړولې نو چې د دې شرعي حکم څه دی نو جواب دا دی چې کم کار شوی دی نو هغه خو شوی دی خو لیکن چونکې هغه یو انسان دی او بلکې دغه بچې که مړوم پیدا شو نو دی به په آخرت کې د مور پلار دپاره شفاعت کوي نو په دې وجه باندې
د دغه انسانیت د احترام تقاضا ده چې د لپاره قبر وکنسته شي او پاغي کې ګلحد مشکل وي نو ډوره اسانه وي نو ډوره کې دی ډوره دی ورلوکني او پاغي کې دفن کوي آینده د پاره جی دا ملګری تپوس کوي چې منګه سره یو توله کاله د سرو زرو خو هغه زنانه استعمالي نه ټول کال دغه شانتي پروت وي او زه دغه زکات ورکوم خو کچري د کاله دغه زنانه سرزي یا یو میاش نیم په کال کې استعمالي نو زبر دې زکات ورکوم او کنه به ورکوم نو جواب داده چړم بنای خبره داده چې سونا دا چې په هر شکل کې وي کدا د بسکټ په شکل کې وي کدا د کالی په شکل کې وي کدا استعماليږي او کدا نه استعماليږي نو د دې زکات ورکول دا فرض دي چې کله دا خپل نصاب ته ورسي دویمه خبره داده چې دغه کاله کستاسو په ملکیت کې وي انو بیا به صرف یو توله کالی باندې زکات فرض نه دی تر سوچ هغه سره نوري پیسې یو ځای نوي او کچري دغه کاله ستاسو د زنانا په ملکیت کې وي نو که هغه سره نوري پیسې نوي یا وسره نور څه چاندي و غیره نوي صرف یو توله کالی وي نو بیا په دغه پیسو کالی باندې زکات فرض نه دی نو که نور مالیت وی نو بیا خو به تاسو ردی زکات ورکوي برابر خبره ده کدا استعماليږي او که بالکل نه استعماليږي او که نور مالیت وسره نوي نو بیا په دې باندې زکات ورکول فرض نه دي برابر خبره ده کدا استعماليږي او که بالکل نه استعماليږي دا ملګری تپوس کوي چې منځ په ولاړه باندې کول په دې طریقه چې رکوع هم په ولاړه کوي سجده هم په ولاړه کوي نو دا زمونږ په مذهب کې څنګه دی او د نورو مذهبونو په دې کې څه رویه ده نو جواب دا دی چې په ولاړه باندې منځ کول په داسې طریقه چې رکوع هم په ولاړه کوي سجده هم په ولاړه کوي نو بیا خو هغې ته رکوع او سجده ویل مشکل دي رکوع خوی دیتا چې عربی کې د رکوع معنی هم دا ده الانحناء ټیټېدو ته ویل شي او سجده وی دیتا عربی کې وضع الجبهة على الارض په ځمکه باندې تندې لګول نو چې په ولاړه باندې د سجدي والا تسبیحات وی په رکوع والا تسبیحات دی په ولاړه وی نو بیا یو مذهب کې هغې ته رکوع یا سجده نشي ویلی دا موز جایز نه دی جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس به طور مثال سفر کې دی او هغه موس ټیم د هغه نه تیریږي قضا کیږي تي او جماعت نوي خوشا کې صرف د امام بارګاه وي د شیعاګانو انو د هغه امام بارګاه کې موس کولی شي او که نه شي کولی نو جواب دا دی چې په داسې قسمه صورتحال کې د روډ په غاړه باندې د منځو کې او بل ځای کې د منځو کې د شیعاګانو امام بارګاه کې موس کول د شریعت په نظر کې مسله ده او نور د فتنې یو خطر ده د جګړې یو خطر ده انو په داسې قسمه صورتحال کې د شیعاګانو عبادت خانه تتلل بالکل نه دی پکار او خپل موز الته کې بالکل نه دی کول پکار په بل ځای کې دیو کې د روډ په غاړه دیو کې په یو ډاګه میدان کې دیو کې خو لیکن الته دی موز نه کوي دا ملګری تپوس کوي چې په ولاړه باندې موږ څنګه دی او د نورو امامانو په دې کې څه مسلک دی نو جواب دا دی چې زمونږه ګروپ کې به د احنافو د مسلک مطابق جواب ورکیږي نو د احنافو مسلک په دې کې دا دی چې کم یو کس په ولاړه باندې په موږ کولو باندې قادر وي نو هغه د پاره په ولاړه موږ کول فرض دي هغه رکوع کولی شي هغه سجده کولی شي او داسې قسمه کس په ناسته باندې یا په کرسۍ کې یا په بله طریقه باندې موس کوي په ولاړی نه کوي نو د موس بالکل کیږي نه قیام دا په موس کې فرض دی جی دا ملګری تپوس کوي چې 4 رکعات موس وي او یو کس امام سره یو رکعت لاندې کی او 3 رکعات د هغه نشي وي نو د امام د سلام ګرځولو نه وروسته دی به د 3 رکعات موس په کومه طریقه باندې کوي نو جواب دا دی چې کله امام سلام وګرځي دی پاسي نو دی به یو رکعت وکي او هغې کې به سوره فاتحه وموي ورسره به بل صورت وموي
یعنی دغه رکعت به ډکو کی بیا بر دغه رکعت نه پس په تحیات باندې کینی عبده و رسوله پورې به سبق وي بیا به بل رکعت تپاسی اخ رکعت به ډکو کی بیا اغه رکعت پسې به نکینی او بیا به دریم رکعت تپاسی او دغه رکعت به د تشکی دا طریقه ده د هغه کس د موس چې هغه امام سره یو رکعت لاندې کړی وي او درې رکعت داغه نه شي وي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ته او هغه ټول مرمنځونه کړی دي او په هر یو رکعت کې هغه سبحانك اللهم ویل ده پته ورته نو اوس د دې منځونو څه حکم دی نو جواب داده چې دغه منځونه شوي دي او آینده د پاره د داسې بالکل نه کوي وړومبي رکعت کې د ثنا وي او دویم او دریم او څلورم رکعت کې د ثنا نه وي نو دغه شته منځونه دغه باره کې څه مسله نشته هغه شوي دي لیکن آینده د پاره د داسې نه کوي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس سره 15 تولې کالې وي او سپېسې ټکی وسره وي نه په د باندې زکات راځي او کنه او کرازی نو څومره زکات پې راځي نو جواب داده چې 15 تولې کالی د پاره ولسنیمې تولې چاندي ولسنیمې تولې چاندي یا د ولسنیمو تولو چاندای برابر پیسې پکار دي تاسو اندازه ولګوئ چې چاندي په 100 باندې ده او بیا هغه یوې تولې قیمت لا په 17.5 کې ضرب ورکړي نو که 15 تولو سره دوره پیسې وي نو بیا باندې دغه سونه دغه حساب ولګي چې دا د 100 روپو ده او هغه نقد پیسې به سره جمع کی نو په لاکو کې به 2.5 روپۍ زکات ورکړي او که د هغه نه کمی پیسې وسره وي نو بیا په د باندې زکات نشته جی دا ملګری تپوس کوي چې منګه کمره کې ځان لجمع کوو نو خوا کې مسجد دی نو ابان خولته ویل شي نو اقامت منګه کو او کنه کو نو جواب داده چې اقامت کوي جی اقامت وکي او کچري ممکن وي نو په کمره کې دنه اذان پکار دی چې اذان او ویل شي حضور تیز आवाज سره نه چې نور خلق تاسو کمرو والا کا آرام کوي یا غي مصروف وي تاسو غي ډیسټرب کوي پس دور आवाज سره چې کمره کې دنه ووري دی شي او کنه اذان نکول غواړی نو اومس مسله نشته او البته اقامت پکار دی جی دا ملګری تپوس کوي چې منګه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حرم شریف سره خوا کې پاتې کیږو نو چې کله من کار لزو او زمونږ نظر په مسجد باندې ولګي په حرم باندې ولګي نو منګه داسې سلام کو چې السلام علیکم یا رسول الله نو دا سلام صحیح دی او که صحیح نه دی نو جواب داده چې کله بنده د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روزی مبارک ته مخامخ ادریږي نو په هغه وخت کې دغه سلام پکار دی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله چې کله د روزی نه لری وي لکه څنګه چې تاسو د مسجد فاصله کې تیریږئ نو چې کله نظر ولګي نو بیا دغه وخت کې درود شریف ویل پکاري سلام دا به نږدې نه کولی شي د لرې نه چې وي هغه به درود شریف وي او درود شریف تاسو چې موږ کې کوم وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې نو دا درود شریف وایي بل درود شریف درځي نو هغه وایي د لرې نه الصلاة علیکم یا رسول الله ویل صحیح نه دی جی دا ملګری تپوس کوي چې منګه مثال په تور د مازیګر په ټیم کې د ماسپخین موس قضا کو نو منګ به نیت څنګه تړو نو جواب داده چې نیت به داسې تړی نیت مې وکړو زړه د اخلاصه 4 رکعات فرض د نن ماسپخین قضا مز ادا کوم داسې نیت به تړی نیت مې وکړو زړه د اخلاصه 4 رکعات فرض د نن ماسپخین قضا مز ادا کوم نو د نیت طریقه دا ده جی دا ملګری تپوس کوي چې منګه د ماسپخین موس کو نو د ماسپخین د موز نه مخکې 4 رکعات سنت دا مستقل طور زنه کوم صرف 4 رکعات فرض کوم ورپسې 2 رکعات سنت کوم نو آیا په دې سنت نکولو سره زما د ماسپخین موز باندې اثر غورځيږي او کنه غورځيږي نو جواب داده چې د سنتو تاکید په احادیثو کې ډیر زیات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی
او په دا ټولو منځونو کې چې کوم سنت دي نو په دې کې د ټولو نه زیات تاکید هغه د سحر د سنتو بیان شوی دی. دویم نمبر د ماسپخین د مونځ نه مخکې دا 4 رکعاتو سنت تاکید بیان شوی دی. نو د دې پرېښودل بالکل جایز نه دي. د دې کوشش کوئ او عام خلق یا د عامو خلقو ذهن کې یو خبره وي هغه وي چې صرف فرض وکا دام ډیر دی، اصل شی خو فرض دی. نو زه تاسو له صرف یو مختصر مثال در کوم. لکه یو سړی دی هغه ځان د پاره اوسېدو د پاره یو کمره جوړی او هغه ووایي چې د کمرې مقصد دا دی چې ته پرده کې هوا نه لګي، د بهر ګرمي نه راځي، لہذا صرف خښتې وخیجوه او پالیستر مو ورکوه، چونه مو ورکوه او نور څه ډیکوریشن مه کوه. نو دې کې شک نشته چې دغه یو کمره کې بغیر د پالیستر نه ارسه چې پکې نی صرف دیوال ختلی هغه کې هم اوسېدل کیږي. خو لیکن چې کومه کمره ښایسته شي او هغه پالیستر شي، رنګونه ولګي، نو د هغې به څومره ښایست وي. دغه مثال زمونږ او ستاسو د عمل دی. که مونږ د سنتو اهتمام نه کوو او د نورو مستحباتو اهتمام نه کوو، دا د دې مونځ دپاره ښایست دی. نو چې الله تعالی ته مونږ مونځ په کم شکل کې لیږو نو د دې ډیر زیات اهتمام پکار دی او د الله تعالی نه دعا پک او خاص کر تاسو نور کلیپونه ما واورېدل، تاسو خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ګاونډ کې پاتې کیږئ. نو الله تعالی دې مونږ او تاسو له د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو اهتمام توفیق راکړي. دا جی آینده لپاره بالکل مه پرېږدئ، د دې کوشش کوئ چې دا وکړئ.